بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ددینا آخرہ پوری دویم باب ددی صورت کے او باقی آتا عقلی دلیلون دی دے کے آیت نمبر 20 25 26 27 28 29 31 اور آیت نمبر 34 کی او زجرون دی او دارنگی پدی حصے کی بشارت ہم دے و تخویف اخروی ہم دے اور رد شرک فی الدعا دے آیت نمبر 30 کی ومن الناس ألم تروا أن الله سخر لكم دا دویم عقلی دلیل دے یعنی دا راتن کی سیزونه چکم دی ما فی السماوات وما فی الارض آسمانونو کی دی او پزمکه کی دی
دا ټول ستاسو د فائدې لپاره الله رب العزت لګولې دي او دغه فائدې داسې حکمتونه دي چې لقمان حکیم په هغې باندې پوهېده چې دا د الله رب العزت له طرفه نه دي عقلمندو ډېر زیات نو هغه پوهېده نو عقلمند خلک پوهېږي چې دا عقلي دلیل دی واسبغ علیکم نعمه یعنی دغه فائدې نعمتونه دا د الله رب العزت دي ظاهرتا مراد د دې نه هغه دي چې عام خلک هغې له پېژني لکه ظاهري بدن مال اولاد شکل و صورت وغیرہ دا ټول نعمتونه دي الله تعالی باطنه دا هغه مراد دي چې اهل علم په هغې باندې پوهي لکه اسلام قرآن محبت د الله تعالی محبت د رسول او زړه عقل فهم وغیرہ او د دماغو سوچ او فکر دا هغه باطني انعامونه دي د الله پاک خو د دې نه باوجود ومن الناس من یجادل دا زجر دی رستو د دلیل نه په دې کې عنادیان منکرین مراد دي چې حق ورته ښه ښکاره شوی دی خو بیا هم جګړه کوي او نه یې مني بغیر علم یعنی داسې پوه ورسره نشته دی کوم چې د دلیل یقیني نه حاصل شوی وي یعنی ثمره د دلیل دا خو ورته پته ده او د دې قایل هم دي چې دا الله رب العزت کوي لیکن دې باندې چې کومه ثمره مرتب کیږي کومه فایده مرتب کیږي هغې نه دا کوره پاتې شته او دارنګې فرمایي هدایت ولا هدن دې نه هغه هدایت مراد دی چې د رسول نه نقل وي یعنی دلیل نقلی هم ورسره نشته نو عقلي هم نشته نقلی دلیل هم نشته کتاب هم ورسره نشته او کتاب نه مراد وحی ده یعنی دلیل وحی هم ورسره نشته دی اوس ګوره علم ترو ان الله آیات نګوري نګورئ تاسو چې یقینا الله رب العزت سخر لكم په خدمت تاسو کې لګولې دي مطلب دا دی د دلایلو او د مشاهدو سره دا خبره خو معلومه نشوه تاسو ته یعنی مشاهده تاسو نه کړله او دلایل تاسو هغې کې غور و فکر ونه کړ چې دا هر څه چې دي په اسمانونو کې او په ځمکې کې دا الله رب العزت ستاسو خدمت لپاره پیدا کړي دي په کار لګولي دي واسبغ علیکم او پورا کړي دي الله رب العزت په تاسو باندې نعمه نعمتونه خپل ظاهرتا و باطنا ښکارا او پټ ومن الناس من یجادل فی الله بعض د خلقنا هغه دي چې جګړه کوي فی الله په توحید د الله تعالی کې فی الله ای فی توحیده عز وجل دی الله په توحید کې جګړه کوي وصفاته جل شانه عز وجل تفسیر روح المانی لیکلی ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دي یجادلو چې جګړه کوي فی الله په توحید د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د دلیلنا ولا هدن او بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کونکي نه دا دلیل وحی دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دا بل زجر دی جی یعنی دلیلونه رستو ورسره دلیلونه خوشته نه ورسره صرف تقلید د مشرانو کوي او دا د بغیر علم په مقابله کې ذکر کړی دی معلومه شو چې تقلید څه علم نه دی دا داسې قسم تقلید خو امام راغب په مفردات کې لیکلي دي چې دی وایي چې هغه مشران زمون
نه خپویدل، نو د دې وجه نه موږ د هغې تابعداري کوو. هغه مشران زموږ نه خپویدل، نو موږ ځکه هغوی پسې روان او هغو دقسې کول نو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې وویله شي دوی ته اتبعوا ما انزل الله، تابع شئ د هغه حکم چې نازل کړی دی الله رب العزت، قالو دوی وایي بل نتبعو، بلکې موږ خو تابعداري کوو ما وجدنا، د هغه څه وجدنا، د هغه طریقې چې موندلي دي موږ علیه په هغې طریقې باندې آبانا، خپل مشران، خپل پلاران، نیکونه، ځکه چې هغه موږ نه زیات پوهېدله. او دې ته ویلی شي ړوند تقلید. نو دا دې څوک نه وایي چې مطلقا تقلید، نو مطلقا تقلید خو موږ د صحابهو هم کوو، د تابعینو هم کوو، د تبع تابعینو، د ائمه مجتهدینو هم کوو. دا مطلقا تقلید نه دی مراد، بلکې دې ځای کې هغه ړوند تقلید مراد دی چې سترګې پټۍ لګیایې او هغه هم بې دلیله روان و، ته هم ورپسې روانې. لکه یو ړوند په کوهي کې ارتاو شو، بل ورپسې روان و، جو هغې هل نه دی ویلی، کته نس اواز مواز یې نه دی وښکلی، نه ورنه وتلی دی، جو دا بل هم ورپسې ارتاو شو. دې ته ویلی شي ړوند تقلید، اندي تقلید. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، اولو کان الشیطان د دې معطوف علیه مقدر دی، یعنی ولو کان الشیطان یدعوهم فی ما هم علیه من الشرک الی عذاب السعیر. دا تفسیر ابو سعید دی. اولو کان الشیطان، اگر چې و شیطان، یدعوهم چې بللی دوی الی عذاب السعیر، عذاب د اور لمبو والی تا، عذاب د اور لمبو والی تا، دوی بیا هم ورپسې روان دي. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، شیطان څه کوي؟ یدعوهم فی ما هم علیه من الشرک، دوی چې په کوم شرک کې مبتلا دي، او شیطان دوی لبلی الی عذاب السعیر، او دوی ورپسې بیا هم روان دي. ومن یسلم وجهه الی الله، چا چې تابع که مخ خپل الی الله، الله رب العزت ته. دا هر کله چې ذکر شو حال د مشرک او د کمزوری د دلیل داغي، نو په دې آیت کې ذکر کیږي حال د موحد، د پوخوالي د دلیل داغي، او دا د قرآن اسلوب دی. ومن یسلم وجهه نه مراد د دې نه تابعداري په ظاهر سره ده، د الله تعالی د ټولو حکمونو. وهو محسن، او مراد د دې نه اخلاص دی چې د هغې تعلق د باطن سره، یا مراد د اول نه اسلام او توحید دی، او مراد د احسان نه تابعداري د سنت ده. دا تفسیر هم شوی دی. اسلام نه مراد ومن یسلم وجهه، هغې نه مراد اسلام او توحید، او د دویم نه مراد محسنون نه تابعداري د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ومن یسلم وجهه الی الله، الی الله دا تقدیم د الی الله، دا د پاره د حصر دی، دا دلته نو پکاره. دا تقدیمی چې راغلی دی دا حصر د پاره راغلی دی، ولی ردن علی الکفرة، دا په کفارو باندې رد دی چې هغوی دا خیال کو چې دا بعض امور چې دي، بعض الامور چې دي هغه راجی دي زمونږ الهو ته، او هغه الله سپارلی دي ورته چې دا بعض کارونه تاسو کوئ. نو دا رد دی په هغې باندې، نو دی رد د خاطره دا الی الله مخکې کړی دی. ومن یسلم، چا چې تابع کو وجهه مخ خپل الی الله، الله رب العزت طرف ته، وهو محسن، او دیو اخلاص کونکے. ومن یسلم وجهه الی الله، چا چې
تابع ک مخ خپل الله تا یعنی توحید اور اسلام د دې اقرار یو کو وهو محسن او بیا یې تابعداري وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فقد استمسک نو یقینا کلکونی ولدی بالعروة الوثقا اغا کړای مضبوطه کړای نیول دا درغختلو نه او د ورزیدلو نه بالکل محفوظ دی او بچ دی اوس وإلى الله عاقبة الأمور الله رب العزت تا را ګرځېدل دي انجام د ټولو کارونو العروة الوثقا دا په طریقه د تشبیه سره ده څرنګه چې یو انسان د طوفان سیلاب نه په دې طریقې سره بچ کېدی شي چې کړای وي او دې هغې له مضبوطه ونیسي او دې هم ورپورې هغه هم مضبوطه ده او دې هم ورپورې ښه کلک شي او ونښلي ورپورې نو دارنګ د الله رب العزت د عذاب نه بچ کېدل او د تمام فتنو او ګمراهیانو نه بچ کېدل کېدی شي په سنت د رسول الله سره او په کتاب الله سره چې انسان هغه توحید او قرآن مضبوط راونیسي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مضبوطۍ سره راټینګ کی نو د بچ شو د اخلاص شو دارنګي آیت په سوره بقره آیت نمبر 112 کې 256 کې هم تیر شوی دی بیا وروستو وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر دا بیان د حال د فریقینو نه اوس تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تخویف ته منکرانو ته مطلب دا دی چې ته مه خفه کېږه اے پیغمبره د کفر کوونکو د تا سره د دوی نه معامله دا د دوی خپل تاوان دی دنیوي او اخروي تاوان او ذمہداری د په دوی باندې تا باندې نشته دی نو غم مه کوه یا مراد د حزن نه د نه منلو د وجې نه دومره خفقان کول چې دعوت پرېږدي داسې مه کوه داسې مه غمجنېږه او نفس حزن هغه غیر اختیاري دی هغې نه نشي کېدلی فلا يحزن ومن كفر چا چې کفر وکړه فلا يحزنک نو خفه دې نه کړي تعالی کفر داغي نو طبیعي حزن چې دی دا خو کېږي چې را وګوره دی کافر پاتې شو غمجنېږي سړی ورباندې لیکن داسې حزن چې بیا کار پرېږدي کار د تبلیغ پرېږدي کار د رسولو پرېږدي نو دې نه منه راغله فلا يحزنك كفره خفه دې نه کړي تعالی کفر داغي الینا مرجعهم خاص مونږ ته واپسي ده د دوی فننبئهم نو خبر به ورکړو دوی ته بما عملو په هغه عملونو چې دوی کړي دي دوی چې کوم عملونه کړي دي د هغې خبرداری به ورله ورکمه مطلب دا دی چې تپوس به ورنه کومه وي چې داسې کول تاسو دا عقیده اختیار کړې وه تاسو داسې عملونه اختیار کړي وو تاسو او که څوک دا وایي چې دا څنګه پته لګي الله ته نو الله رب العزت په علم کې کمال باندې دی ان الله علیم بذات الصدور الله پوه دی په هغه خبرو باندې هم چې کوم په سینو کې دننه وي یعنی د زړه کې دننه غړیږي راغړیږي دی باندې هم الله رب العزت عالم دی نو جی دوله دا فائدې چې ملاو شوي د دنیا د دنیا دا مزې چې موږ ورکړي دي دا دوی ته دا ډېر مختصر غونتې کې دي دا ډېر لږې دي او دوله به زه مجبوره کم د جهنم عذاب طرف ته چې هغه ډېر سخت عذاب دی نمتعهم قلیلا مزې ورکوو موږ دوی ته لږه موده قلیلا لږه موده 50 کاله 60 کاله د آخرت لا متناهی زندگی په مخ کې 50 کاله 60 کاله 100 کاله 200 کاله 500 کاله 1000 کاله د دې څه حیثیت دی یو حد معلوم دی یو لیمټ شته او د قیامت د آخرت د زندگی هیڅ حد نشته لا محدود زندگی ده نو د هغې په مقابله کې دا لګي ده نو
خو د انسان ډېر زیات یو کمی علمي ده چې دې لږې ته هم دی ډېره وایي لوی عمر دی وای 100 کاله لوی عمر دی چېرته لوی دی او بیا کوم شی چې ختمېدو باندې راځي که نه دا آخر یو ورځ ختم شي او د آخرت ژوند چې دی هغه د ختمېدو نه دی د آخرت نعمتونه هم د ختمېدو نه دي چې څوک پساو شو په عذاب کې په بدعقیدګۍ په وجه باندې نو د دې د عذاب هم د ختمېدو نه دی بیا هر څه دایمي دي هر څه همیشه دپاره دي نو متعهم مزې ورکوو موږ دوی ته قلیلا لږه موده ثم نضطرهم بیا مجبورا اولیږو دوی له ثم نضطرهم بیا مجبوره کو دوی له یعنی اولیږو دوی له الی عذاب غلیظ هغه سخت عذاب طرف ته ولئن سألتهم من خلق السماوات باوجود د دې خبرې نه چې دوی نه مانی لیکن حال دا دی چې دوی ته پته ده او دوی د دې معترف دي چې دا بعض اهم کارونه چې دي دا الله رب العزت کړي دي لیکن خو ثمره ور باندې نشي مرتب کولی ولئن سألتهم کچرې او دا د بل دلیل عقلی اعترافي عن الخصم یعنی علی سبیل الاعتراف عن الخصم دا مقابل چې دی معترف ته دی ولئن سألتهم قرآن کې چې کوم ځای کې داسې خبره راغل ده ولئن سألتهم دینه مراد هغه دلیل دی چې مقابل منل دی کچره تپوسو کې د دوی نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه لیقولن الله ضرور دوی وایي چې دا خو الله رب العزت پیدا کړي دي نو تو وایه چې الله رب العزت پیدا کړي دي نو بیا حق د معبودیت هم خو هغې دپاره خاص دی که نه نو ستاینه او تعریفونو مستحق خو بیا هغه دی ته بیا هغې سره دا نور ولې شریک کوې خو اکثر د دوی نه پوهېږي نه پوهېږي څنګه نه دا دلیل منلی دی لیکن دلیل باندې ثمره نشي مرتب کولی دی نه جاهل پاتې شوی دی قل الحمد لله تو وایه ستاینه یعنی تعریفونه صفتونه د خدای توب یعنی د الوهیت لله دا ثابت دی الله رب العزت لپاره په هر زمان کې د هر چانه په هر طریقه سره دا الله لپاره ثابت دی بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یعلمون نه پوهېږي لله ما فی السماوات والارض دا جی بل عقلی دلیل دی مخکې آیت کې ذکر د خالقیت د الله رب العزت ذکر شو نو په دې آیت کې ذکر د تصرف او د تدبر د الله رب العزت ذکر کیږي یعنی تدبیر ذکر د تصرف اور ذکر د تدبیر یعنی مدبر ما غي دی تدبیر ما غي کوي بل څوک نشته دی نه نبی مدبر دی نه ولی مدبر دی نه څوک جن مدبر دی اور نه څوک فرشتہ مدبر دی هیڅ څوک هم نشته دی مدبر هم هغه دی ځکه چې خالق هغه دی لله ما فی السماوات والارض هی دا لله بیا مخکې که دا یو حصر د پاره کړ دی بل هیڅ چا د پاره نشته دی لله خاص الله رب العزت په اختیار کې دی ما هغه فی السماوات چې دی په اسمانونو کې والارض او دی په ځمکه کې ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله رب العزت خاص هغه به حاجت اور صفاتونو والده استایل شوی دی لله ما فی السماوات والارض خلقا عبیدا ملکا تصرفا لیس لاحد سواه عز وجل بل څوک داسې نشته بغیر دا غینا نو دا خلقا ملکا عبیدا تصرفا مکمل طور باندې لله ما فی السماوات والارض فلا يستحق العبادة فيهما غيره سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه ست طریقې سره هم د الله نه غیر چې دی هغه د عبادت جوګه دی نه سره
لله ما دا روح المانی لیکلی خیسته معنی یې کړې ده لله ما فی السماوات والارض دا د حصر دی وجه نه دومره عجیبه معنی یې کړې ده چې لیس لاحد سواه بل چا لپاره بالکل دا حق نه دی حاصل چې هغه الله عز وجل سره شرکت وشي ثابت شي دی هغې هیڅوک مستحق د عبادت نه دی او د عبادت هر قسم مستحق نه دی که جانی عبادت دی که مالی عبادت دی که قولی عبادت دی جانی عبادت لکه رکوع سجدہ قیام وغیرہ مالی عبادت لکه نظر و نیاز صدقہ و خیرات وغیرہ اور قولی عبادت بلنا دعاگانی اور استعانت یعنی مدد طلب کول د بل چانه ما فوق الاسباب څوک دا ونه وایي چې دلته خو یو بل نه مدد غواړي هغه ما تحت الاسباب غواړي ما فوق الاسباب غوښتل مالا زوی راکا مالا عزت راکا مالا ژوند راکا مالا مال راکا دا ما فوق الاسباب کارونه دي دا لږ باران ووروا افلانی له مړ کوا افلانی ناجوړه دی هغې له پاسه اوس چې ځي کور ته د دې چا په اختیار کې نشته دا د الله په اختیار کې دي لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله رب العزت خاص هغه دی بے حاجته غنی اکثر ما خلق معنی کوي د پښتو کې بے پروا دا بے پروا نه دی پروا کوي د هر چا دې معنی کې بل احتمال دی نو دا معنی مزیدار نه ده بے حاجته حاجت نشته دی د حاجتونو پروا ولا نشته دی الحمید ستایل شوی دی ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعد 7 ابحر ما نفدت كلمات الله دا بل دلیل عقلی دی هر کله چې مخکې ویل شلل چې ما فی السماوات و ما فی الارض دا د الله رب العزت دی نو وهم پیدا شو چې تا خو محدود څیزونه دي نو آیا د الله تعالی کلمات به هم محدود وي نو ما فی السماوات ما فی الارض دا محدود څیزونه دي نو دینا دا وهم پیدا شو چې د الله کلمات د الله صفات د الله عز وجل شان اعظم دا به محدود وي نو په دې آیت کې د دې وهم ازاله وکړه حاصل دا چې کلمات د الله تعالی بے انتها دي دا سه سورہ کاف 109 کې عمر غلي لیکن په دې آیت کې ډیر تاکید دی وجه دا ده چې دلته د لقمان حکمت ذکر شو نو اشاره وشوه چې حکمتونه د حکیمانو د الله رب العزت ته کلماتو احاطه نشي کولی څومره لوی عقلمند وي نو نشي کولی د الله د کلماتو احاطه من شجرتن دا من د پاره د استغراق دی لیکن په مختلفو علاقو کې دا د پاره د استغراق دی دا من شجرتن او ډیر زیات عموم پیدا کیږي د سره والبحر دنیا کې مسما ده په بحر نه هغه صرف یو دی یعنی دا سمندر ټول اگر چې په مختلفو علاقو کې هغه منقسم دی او مختلف رنگونو سره دی د دې وجه نه جدا جدا نمونو سره مشهور دی سبعه د دې نه مراد ډیرواله دی دا سمندر یو دې سره یو بل تر وو پوري هغه نشته دی دا فرض کړی دی چې دا سمندر دی دنیا کې چکم دی دا بیا دې سره یو بل چې دغه وجود نشته دی دومره بیا دومره بیا بل تر وو پوري دا وو یو ځکه او د زمکه ټولې ونی او د ونو ټولې حصے ډالې تنې دینه قلمونه جوړ کا نو یو ډاله چې غټه ډالې هغه نه بسو قلمونه جوړ شي هغه نه خو زرګونو قلمونه جوړیږي بیا تنې نه دا معروف قلم
بیا تنې نه کوم چې لیک کوي تنې نه څومره لرګي وځي هغه لرګو نه څومره قلمونه به جوړ شي دا به د لکاو د کروړاو اربونو کربونو حساب سره جوړ شي لا تعداد به جوړ شي دې سره بیا لیکئ د الله رب العزت کلمات سیۍ هم ډېره شوه قلمونه هم در سره پریمانه دي اوس دې ټولو قلمونو لا استعمال کې راواله او دا سیۍ سره د الله کلمات لیکه دا سیۍ به ختمه شي دا قلمونه به لیکلو سره ختم شي ما نفدت کلمات الله د الله صفتونه د الله کلمات د الله تعریفونه دا دي ختمېدو نه دي هغه به دقسې باقي پاتې وي ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام دا د علماء او طلباو دپاره لو شرطیه دی ما فی الارض اسم دا ان دی من شجرة دا بیان دا اقلام دی دا بیان دی اقلام خبر دا ان دی بحر دا مبتدا دی یمده دا جمله خبر دی ماء موصولنا یا دا فی الدین کې هغه کوم متعلق دی د هغې نه د ما فی الارض کې هغه کوم متعلق دی مقدر دا د هغې نه د ما نه یا د هغې مقدر نه حال دی او ما نفدت دا د ولو اول کې چې ولو دا د هغې جواب دی ځکه چې شرط جواب غواړي ما نفدت نمخ کې کلام مقدر دی ما نفدت نمخ کې کلام پټ دی وکتبت یا وکتبت ولیکل شي بتلک الاقلام په دې قلمونو سره وبذلک المداد او په دې سیۍ سره څه شی کلمات الله د الله کلمې ما نفدت کلمات الله د الله کلمات نشي خلاصېدی دا روح المانی دی ولو ان ما فی الارض کچری شي هغه څه چې په ځمکه کې دي من شجرة د ونو نه اقلام قلمونه والبحر دا سمندر یمده زیات کی هغې دې لره من بعده 7 ابحر د ختم کېدو نه 7 سمندرې نورې ما نفدت نو خلاصې به نشي کلمات الله کلمې د الله صفتونه د الله الله اکبر ان الله عزیز حکیم الله رب العزت زوراور دے غالب دے الحکیم حکمت والا دے اس ما خلقکم ولا باسکم دا ورته وویل شلل چې دا ستاسو پیدا کېدل د مخلوق ټول د مخکنو د رستنو د وړو لویو د انسانانو د جناتو د نورو اشیاو پیدا کېدل دا الله باندې څه ګران نه دي دې کې چې الله رب العزت چاله دوباره پیدا کول غواړي نو دا داسې دي لکه یو له چې پیدا کوي څنګه چې یو پیدا کېدل کول الله باندې آسان دي داسې د دې ټول مخلوق پیدا کول هم الله باندې آسان دي ما خلقکم ولا باسکم نه ده پیدایش ستاسو منکرینو او دا ضمناً د باس بعد الموت دلیل هم دی ما او دلته یې ذکر راوړو چې دا د عقلي دلیل له مضبوط کړي ما خلقکم نه ده پیدایش ستاسو ولا باسکم نه دوباره ژوند ستاسو الا کنفس واحده مگر پشان د یو تن دی لکه یو تن د جوړولو هغه یو تن هم جوړول داسې دي کن فیکون شه بس هغه شینو ان الله سمیع بصیر یقینا الله رب العزت سمیع هر څه اوري بصیر هر څه ویني الم ترى دا هم دلیل عقلی دی د اثبات د عظیم قدرت داغې رستو د ذکر د محیط علم داغې نه یعنی الله تعالی یو دی او ټول په اول پیدایش او دوباره پیدایش کې یو شی دی الم ترى ان الله دا ما خلقکم ولا باسکم داو الم ترى ان الله دا بل عقلی دلیل دی په ذکر د تصرف د الله
چې تصرف هم هغې ته یې حواله دی په زمانه کې په اسبابو د شپې او ورځې کې الی اجل مسمى کې اشاره ده فنا کېدلو ته چې دا فنا کېږي به الم تر ان الله یولج اللیل اے مخاطبات نوینی بیشک الله یولج اللیل ورنن باسی شپې لا فی النار په ورځې کې یعنی د شپې بعضې حصه په ورځې کې داخل کی ویولج النهار ورنن باسی ورځې لا یعنی د ورځې بعضې حصې لا فی اللیل په شپه کې نو شپه یې په ورځې کې داخل کا ورځې لویه کړله او ورځې په شپې کې د ورځې حصه یې شپې کې داخل کړله شپه یې لویه کړله وسخر الشمس والقمر په خدمت باندې په کار باندې ولګول نور والقمر او سپوږمۍ دې غړ نه خېجول ته نه کوزېږه دا یې ولګول او دا ټول یجري الی اجل مسمى چلیږي او نیټې مقررې پورې یو وخت داسې روان دی چې دا به ختم شي فنا بشي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت دا هر څه به فنا شي وان الله بما تعملون خبير یقینا الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی ذلك بان الله ذلك البيان بالادله دا بیان چې کوم بیان شو په دلایلو سره لتستيقنوا چې تاسو یقین وکئ بان الله دا ذلك د پر مشارون الیه ښکارا دا سشي دا بیان په سر د دلایلو سره دا دې دپاره وشو چې تاسو یقین وکئ بان الله بېشک الله هو الحق هغه حق دی او ما سوا دی الله نه دا باطل دی دا تاسو چې ورته آواز کوئ اے لویه ځوانه په نیکۍ را مدد شي اے پیره بابا زما فلاڼې کارو کې اے فلانیا ولی ته زما حاجت پورا کا اے خواجہ معین الدین چشتی زما کشته پورې ولګوا اے علی مشکل کشا مالا پورې باسا مشکل کشا ته مشکلات حل کړي وعلم ما يدون من دوني دا خبره کله راوړله کله چې اولی ذلك بان الله هو الحق بېشک الله غی دی حق الله حق دی دا ذالکا چې ته یقینو کې دا دلایل ځکه بیانول قرآن وی ضرور کتاب دی څنګه ضرور دی سړی بس ناجوړی یم ته ولیکه نو اچھا زه هغې کې اوبه واچوم دی داسې ګول کم که نه یا سختونه دي هغې له ولیکم او بس کم ضرور کتاب دی که چېرې د قرآن ضروري ته دومره یې منې نو تا نه غټ جاهل بل څوک شته هغه خو دی نه سره اسې ضمنن د هغې که برکات وي به هغې نه موږ څه انکار نشته دی لیکن هغه مقصد نه دی مقصد یې دا دی ذالکا دا دلایل دا دې دپاره و چې ته یقین وکړې بان الله هو الحق چې الله بېشک الله هغه دی حق وان ما يدعون من دونه الباطل او هغه کسان چې دوی را بلی ما سوا د الله نه هغه باطل دی هغه باطل دی هغه دروغ دی وان الله وی دا اولیاء نه مني بیا وی دا اولیاء نه مني اولیاء منو خو اولیاء الله نه مني اولیاء معبود نه مني اته معبود مني وان الله یقینا الله هو العلی الکبیر الله رب العزت پورته دی اوچت دی د دوی د تمام شرکیاتونه کفریاتونه کبیر لوی ذات دی لوی صفتونه دي د هغې لوی کمالات دي د هغې الله رب العزت ته سمجھ راکړي او عمل کول توفیق الله بابا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونؤدي عبادتك الہ العالمین ته موږ باندې خپل فضل و کرم وکړي یا الله څه چې واورېدل د دې سمجھ موږ له راکړي
یا الله قرآن پاک سره زموږ تعلق او شغف جوړ کړي. یا الله زموږ شوق قرآن پاک سره پیدا کړي. د قرآن علم عام کې په کورونو کې، په محلو کې، په علاقو کې، په ملکونو کې، ټولې دنیا کې یا الله د قرآن بول بالا کې. یا الله قرآن لوچت کې او دا قرآن پاک موږ د پاره شفیع او سفارشي وګرځي قیامت ورځې هم. دا زموږ د فائدې لپاره حجت وګرځي، زموږ خلاف حجت مه جوړوه خدای پاک دې نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.